امام شافعي رحمت الله علیه یو ورځ د مکې نه روان شولو، مدینې نه روان شو مکې ته تللو. امام مالک رحمت الله علیه نه چې کوم دی که نه څه احادیث زده کولی، نو هغې ویل چې راشه په سفر باندې روان یم، نو څه به فارغ ناست یم، راځه د قرآن شریف تلاوت کوه. 8 ورځې او 8 شپې هغه مسلسل سفر وکړو. څو ورځې؟ 8 ورځې او 8 شپې، او په دې کې هغه 14 پیړۍ قرآن شریف ختم کړ. 14 پیړۍ. نن به موږ داسې وکړو چې یو سفر باندې روان یو، یو پاو سپاره ووایو، بلکې یا به موږ موبایلونه لرو، یا به اخوا دې خوا ګورو، یا به ګاډي کې چې مطلب څه ډنګ ټکور لګېدلی هغې ته هم توجه ده، قرآن شریف طرف ته زموږ وهم ګمان هم نه ځي. دغه شانتې یو بل بزرګ تېر شوی دی، ابوبکر عیاش رحمت الله علیه نوم یې و. هغه چې کله مړ کېدلو نو د هغې خور په هغې باندې ډېر زیات ژړل. نو هغې ورته وویلې چې ماذا تبکي یا اختي، ای زما خورې ته په ما باندې ولې ژاړې؟ هغې وویل چې ته زما نه جدا کېږې، ستا د فراق وخت دی، ځکه زه تا نه جدا کېږم، ته زما نه جدا کېږې، زه په ځا باندې ژاړم. هغه ویل دې ورځې دپاره ما 15 کاله ژړلي دي، دې ورځې دپاره ما 15 کاله ژړلي دي چې ما لږ مرګ راشي، او د نن نه پس چې کوم دی که نه زما د خوشحالۍ او د خندا وخت شروع کېږي، د ژړا وخت زما ختم شلو. دا ګډ چې زه کوم اینې د کوټې په دې کې ما 18,000 قرآن شریفونه ختم کړي دي. په خپله زندګۍ کې ما 18,000 قرآن شریف ما ختم کړی دی. د هغې بدله به ما له الله راکوي، ما د هغې نه امید ساتلی دی. پوه شو که نه؟ اوس خو زما د خوشحالۍ او د خندا ورځې شروع شولې، د ژړا ورځې مې ختمې شولې. حضرت امام ذکریا رحمت الله علیه چې چا چې موږ فضایل اعمال وایو، نو دې چې کله یې فض وکړلو نو دا لاړو خپل ترور کره چې لاړلو، ورته ویې ویله چې یاره ما اورېدلي دي چې دا قرآن شریف ختم کړو. وایي چې ترور ما قرآن شریف ختم کړی دی. وایي ښځه داسې کار وکړه ما ته خو قرآن شریف واوروه. هغه ویل راځه په نفلو کې بیا درته واورم، پوه شوې که نه؟ داسې به څه ده خو زما به ثواب شي، ستا به مو شي. وایي صحیح ده، بس زه مخکې شو، زه به شاته ودرېږم. نو ذکریا رحمت الله علیه الحمد شریف نه شروع وکړلو او په والناس یې ختم کړل په 2 رکعاتو کې. او ترور چې کومه وه هغه په دې شاته سامع ولاړه وه، پوره قرآن شریف یې ورته په 2 ورځو کې په 2 رکعاتو کې ختم کړل. داسې د الله تعالی بندګان تېر شوي دي. دې کې د انسان څه خپل کمال نشته، دا د الله تعالی په توفیق سره مال څه کېږي. دغه شان دی امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم و، هغه یو ورځ جومات کې د شپې ولاړو، په نفل باندې ولاړو. یو کس رالو، هغه هم پسې شاته ودرېدو چې زه نفل کوي، زه به یې هم ورسه وکړمه. نو چې کله هغه 10 سپارې پوره کړلې، نو دې کس وویل چې یاره زما خیال اوس رالو چې زه دا اوس رکوع وکړي، پوه شو لږ دمه شمه. حتی دا چې هغه 15 سپارې ویللې، حتی دا چې 100 ویلې وي، ما چې یاره اوس خو به خامخا ښکته کېږي. وایي بیا هغه بیا هم ښکته نه شو، دې پورې چې هغه والناس باندې ښکته شو، پوره قرآن شریف په 1 رکعت کې تلاوت. دا د قرآن شریف معجزه ده چې ټولو کې زیات چې کم دی که نه د دې تلاوت کېږي. دا خو یو څو واقعات وي چې تاسو ته ما واورولې.